تیر درس کې مونږه د باب فعل يفعل د قال يقول کم صرف صغیرو باغی کې کم قوانین جاری کېدل نو هغه قوانین هم مونږ ذکر کړیو او بیا مو په صرف صغیر کې جاری کړی هم نن به مونږه تداغه صرف کبیر دا ذکر کوو او په دې کې چې کم وجوبي قوانین دي نو ان شاء الله تعالی دا غي ذکر وکاو. نو د ماضی معلوم گردان دے قال قالا قالو قالت قالتا قلنا قلت قلتما قلتم قلتی قلتما قلتن قلت قلنا. دا قال نواله تردو قالتا پوری په دې پنځو صيغو کې د قال قانون جاری شوی دی ځکه چې دا صيغه په اصل کې وی د الف په ځای باندې وو قولا قولا قولو قولت قولتا نو وو متحرک دی تدینا په مخ کې حرف باندې فتحه ده نو دغه واو د مونږه په الف سره بدل کو نو قال قالا قالو قالت او قالتا ته جوړ شو. بیا د قولنا نواله تر د اخیره پوری په دې صيغو کې درې قوانین دا جاری شوي دي. یو خو پکې دغه د قال والا قانون جاری شوی دی ځکه چې دا الفاظ په اصل کې وو قولنا قولتا قولتما قولتم قولتی قولتما قولتن قولتو قولنا د نسورنا نسورتا نسورتما په دغه شانتي نو وو متحرک دی تدینه په مخ کې حرف باندې فتحه ده نو دغه واو دا مونږ په الف سره بدل کو نو جوړ شو قالنا قالتا قالتما قالتم قالتی قالتما قالتن قالتو او قالنا. نو وس د الف او د لام په منځ کې په دې ټولو صيغو کې التقاء دو ساکنین راغله. لومبۍ پکې مده ده یعنی الف مده ده نو دغه الف مونږه په ټولو کې حذف کو نو قلنا قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتن قلتو او قلنا ته جوړ شو. نو اوس په دې کې یو بل قانون جاری کیږي چې دا غینوم د قلنا او د تلنا قانون د هغه د وجه نه مونږه فالا زم ورکړه نو قلنا قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتن قلتو او قلنا دا ته جوړ شو. هغه قانون سره د قلنا قانون دا دی چې هر هغه واو چې هغه مضموم وي یا مفتوح وي مضموم وي یا مفتوح وي او د اجوف د ثلاثي مجرد په ماضی معلوم کې ته الف جوړ شي او بیا وګرځيږي نو تدغه کلمې فا کلمې لا د ضمې حرکت ورکول دا واجب دی. هر هغه واو چې هغه مضموم وي یا مفتوح وي د اجوف د ثلاثي مجرد په ماضی معلوم کې ته الف جوړ شي او بیا د التقاء ساکنین د وجه نه حذف شي نو تدغه کلمې فا کلمې لا د ضمې حرکت ورکول واجب دي. نو د قلنا نواله تر د اخیره پوري د قلنا پوري نو دا د اجوف د ثلاثي مجرد د ماضی معلوم صيغه دي. لومبه دغه واو په الف سره بدليږي بیا د التقاء ساکنین د وجنه الف غورځيږي نو بیا ته دا قانون متوجه شوی دی تدې د وجنه مونږ بیا فا کلمې له د ضمې حرکت ورکو چې دا د واو په حذفیت باندې دلالت وکي. نو دا قال نواله تر د قالتا پوری صرف یو قانون پکې جاری شوی دی او د قولنا نواله تر د اخره پوری درې قوانین پکې جاری شوی دي. یو د قال والا قانون دویم د التقاء ساکنین والا قانون او دریم د قلنا او د تلنا والا قانون. د ماضی مجهول گردان دے قیلا قیلا قیلو قیلت قیلتا
قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتن، قلتو او قلنا. نو د قیل نواله تر د قیلتا پوری په دې کې دو قوانین جاری شوي دي، یو د قیل او د بیع والا قانون او دویم د میعاد والا قانون. په دې کې چونکی تدی پنځو صيغو اصل وو قویلا، قویلا، قویلو، قویلت، قویلتا. نو د قیل کم قانونو نو داغه د وجه نه په دې کې نقل د حرکت شوی دی. دا وو د کسره مونږه قاف لور کړه، نو مونږ سره جوړ شو قیولا، قیولا، قیولو، قیولت، قیولتا. نو وو ساکن دی ته دینه په مخ کې حرف باندې کسره ده، نو دغه وو مونږه په یا سره بدل کو، نو مونږ سره جوړ شو قیلا، قیلا، قیلو، قیلت، قیلتا. بیا د قلنا نواله تر د اخیره پوری نو تدی اصل وو قولنا، قولتا، قولتما، قولتم، قولتی، قولتما، قولتن، قولتو او قولنا. نو لومبه د قیل قانون د وجنا د وو د کسره د مونږه قاف لا ورکړه، د قاف نه مو زمه لري کړه او د وو د کسره مونږه غیلا ورکړه، نو مونږ سره جوړ شو قیولنا، قیولتا، قیولتما. یعنی وو ساکن دی او تدینه په مخ کې حرف باندې کسره ده، نو د میعاد د قانون د وجنه دغه وو د مونږه په یا سره بدل کړه، نو موږ سره جوړ شو قیلنا، قیلتا، قیلتما، قیلتم، قیلتی، قیلتما، قیلتن، قیلتو او قیلنا. د یا او د لام په منځ کې التقاء د ساکنین رااله، نو یاتی حذف شو، نو موږ سره جوړ شو قیلنا، قیلتا، قیلتما، قیلتم تر د اخیره پورې. بیا چونکی په ماضی معلوم کې تدی واو مفتوح او چې کله هغه نه الف جوړ شي او بیا حذف شي، نو فا کلمې له زمه ور کوي، نو دا هغه د مناسبت د وجنه په مجهول کې به هم مونږه ورکو. د اجوف د ماضی معلوم او د ماضی مجهول د جمع مؤنث غائب نه ولا تر د اخیره پورې دا گردانونه یو شان تلوي. کله معلوم په گردان کې په فا کلمه باندې د جمع مؤنث غائب د صيغه نه ولا تر د اخیره پورې په فا کلمه باندې زمه وا، نو په مجهول کې به هم وي، او کو په معلوم کې به فا کلمه باندې کسره وا، نو په مجهول کې به هم په دغه فا کلمه باندې به کسره وي، نو موږ سره به جوړ شي قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتن، قلتو او قلنا. یا موږ داسې ویل شو په دویمه طریقه باندې چې کله مونږه د قیله کم قانون دی داغه د وجه نه پدې کې مونږه حذف د حرکت وکړو، نو مونږ سره به جوړ شي دا د قولنا، قولتا، قولتمانا، قولنا، قولتا، قولتما، قولتم. چې مونږه نقل د حرکت اونکو په وو کې بلکې مونږه د حذف د حرکت وکړو، او بیا مونږه دغه وو د التقاء ساکنین د وجه نه حذف کو، نو قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتن، قلتو او قلنا دا به جوړ شي. اوس راځو مونږه د مضارع معلوم گردان لا یقول، یقولان، یقولون، تقول، تقولان، یقولن، تقول، تقولان، تقولون، تقولین، تقولان، تقولنا، اقول، نقول. نو دا خو چې مونږ د ین سورو په وزن باندې کوو، نو دا تدی اصل له یقولو، یقولان، یقولون، تقولو، تقولان، یقولن، تقولو، تقولان، تقولون تر د اخیره پورې. یعنی قاف ساکن دی او په وو باندې زمه ده، نو هغه د یقولو تقولو قانون د وجنا د وو د زمه دا مونږه قاف لور کړه، نو یقولو، یقولان، یقولون، تقولو، تقولان، یقولنا، یقولنا، یا تقولو، تقولانی، تقولون، تقولین، تقولانی، تقولنا، اقولو، نقولو. نو په دې ټول گردان کې لومبه د یقولو تقولو قانون دا جاری شوی دی. البته د جمع مؤنث غائب صيغه او د جمع مؤنث حاضر صيغه په دې کې بیا د التقاء ساکنین والا قانون هم جاری کیږي، ځکه چې یقولنا په اصل کې وو یقولنا او تقولنا په اصل کې وو تقولنا، نو دا وو د زما چې مونږه قاف لور کړه، نو دا مو سره جوړ شو یقولنا او تقولنا. نو دا وو او د لام په منځ کې التقاء د ساکنین وراله، نو دا وو کوم ماده و دا مونږه حذف کړه، نو یقولنا او تقولنا دی جوړ شو. چې دا تعلیل او دا گردان مونږه صحیح یاد کو، دا به نفی جهد بلم، نفی تاکید بالن، لام امر، لا نهی، لا نفی، په دې ټولو کې دا مونږ لا
فائدہ راکوي چې د مضارع د معلوم او د مجهول ګردان دا مونږه په ښه طریقې سره دا یاد کو. اوس راځو مونږه د مضارع مجهول قانون لا. يقال يقالان يقالون تقال تقالان يقلن تقال تقالان تقالون تقالين تقالان تقلن اقال نقال. نو تدیم اصل له د یفعل په وزن به مونږ کو. يقول يقولان يقولون تقول تقولان يقولن تقول تقولان تقولون تقولين تقولان تقولن او اقول نقول. نو په ټولو کې د یقالو تقالو قانون دا جاری شوی دی، یعنی وو مفتوح دی، تدینه مخکې حرف صحیح ساکن دی. نو د یقالو تقالو قانون د وجنه دا وو مونږ په الف سره بدل کو. نو یقالو یقالان یقالون تقالو تقالان یقالن تقالو تقالان تقالون تقالین تقالان تقالن اقالو او نقالو. نو دا نور کومې 12 صيغې دي، په دې کې خو نور قوانین نه دي جاری شوي. البته د جمع مؤنث غائب او د جمع مؤنث حاضر صيغه په دې کې د التقاء ساکنین قانون جاری شوی دی. نو یقالنا نموږه الف وګرځاو نو یقلنا ته جوړ شو، او د تقلنا نه هم تقلنا په اصل کې تقالنا، نو تدینه هم موږ الف وګرځاو نو تقلنا ته جوړ شو. نو کوم د مضارع معلوم ګردان دی یقول یقولان، نو پاغي کې یو قانون پکې په ټولو صيغو کې جاری شوی دی، یقول تقول ولا. او د جمع مؤنث غائب او د جمع مؤنث حاضر په صيغه کې د التقاء ساکنین ولا قانون هم جاری شوی دی. او چې کوم مضارع مجهول لا، نو په دې کې په ټولو صيغو کې خو یو د یقالو تقالو قانون جاری شوی دی. او کما جمع مؤنث غائب او جمع مؤنث حاضر صيغه ده، نو دغه قانون سره سره په دې کې د التقاء ساکنین ولا قانون دا هم جاری شوی دی. نو چې دا ګردان هم تیاد وي، ځکه چې دا به هم نفي جهد بلم مجهول، نفي تاکید بالن مجهول، لام امر لای نهي مجهول، په ټول کې به دا زمونږه په کار باندې راځي.